بسم الله الرحمن الرحیم. هل يصلي الامام بمن حضر؟ آیا موز کول شي امام با جماعت هغه افراد چې کوم حاضر فی المسجد دي؟ وهل يخطب يوم الجمعه فی المطر؟ آیا امام خطبه پرز د جمعه په حالت د عذر مطر ویل شي؟ بس ګوره علماء کرام دا یو مسئله ده چې د جماعت کوم حیثیت او هغه بیان کړ دی، خو یو مسئله ده چې الا صلوا فی الرحال دا امر وجوبی دی یا امر استحبابی دی؟ الا صلوا فی الرحال وقت د عذر مطر، وقت د عذر د نور اعذارنا یو سړی وي چې صلوا فی الرحال، نو عوام ته خو اجازه ورکړي چې کورونو کې موز کوي، نو آیا دې به خپل موز با جماعت کوي او کنه جمع بنه کوي؟ کې دې جمع کوي نو دې خو نور ته اجازه د عدم حضور ورکړي. نو امام بخاری علیه رحمت وی چې لا صلوا فی الرحال دا اجازت استحبابی دے، وجوبی نه دے. کم حضرات چې جماعت ته حاضر شي نو امام به باقاعدګۍ سره اغي سره د جمع موږ کوي. البته چې کم خلق حاضر نشو نغي مجرمان ندي او عدم جرم دلیل دا دی چې الا صلوا فی الرحال هغه عذر مطر. دویمه خبره یاد کړئ چې کوم د محدثینو لړۍ را روانه ده هغه دا ده. امام بخاری چې فرضیت د جماعت ثابت کړ ذکر کړ، اوس امام بخاری هغه امور استثنائیه ذکر کړي چې جمع سره موز کول فرض دي الا لمن مرضا او اتا عذره بالمطر او بالفلان او بالفلان. البته کې باران وی، بیماری وی، دارنګي اوګشوي او فاقه په غالب شوي نو هغه لپاره اجازه شته په ترک د جماعت سره. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم زيراد فامر المؤذن. خطبنا ابن عباس من تقریر کو حضرت عبد الله ابن عباس فی یوم په یو ورځ زیرادغن چې هغه ورځ د ورځې وا او د طوفان او د سوا د باران وا. فامر المؤذن حکم یو مؤذن تا لما بلغ حي على الصلاه چې مؤذن د حي على الصلاه مقدار ته ورسید نو امر یو مؤذن تا وقال ورته قل ويا الصلاه في الرحال، او کې موږ په رحالو کې معنا کورونو کې موږ کولې شي او ځکه شدید باران شو او ورېده او خټه خوري وي. فنظر بعض ملا بعض دغه وخت کې مخامخ مقتدیانو یو بل ته او قتل په نظر د تعجب او په نظر د انکار سره چې ابن عباس دا اعلان ولا ناخواله کار شو خوخي نشو کانم انکرو گویا کې چې دوی اعلان د ابن عباس اوپرو ناشنا وګڼه، په دې اعلان خوشاله نشو. وقال ابن عباس سے فرمائل کانکم انکرتم هذا، تاسو اخکاری گویا کې تاسو ناشنا وګڼه اعلان زما. ٹھیک شو ان هذا فعله، بشک ان هذا دعمل دا اعلان کړو هغه چا خیر مني چې مان بهترو، یعنی النبی صلی الله علیه وسلم. ما چې کوم اعلان کړی دا ذاتی نه دی، دا عندي نه دی، اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا. انها عظمتن
بشکا مزد جمعه عظیمت ته واجب دی زویم دانش مز واجب نه دی جمعه مز واجب دی او خطبه واجب ده خو البته د تاسو لا په مشقت کې اچول نه غواړم ویني کریتو ان اخرجکم از بدګنم ان اخرجکم چې تاسو لا په حرج کې واچوم او کې اخرجکم شي معنا زبد ګنم چې تاسو لا د کورن راو باسم سره د تکلیف نه د اخرجه کې دوه احتمال دي اخرجه کې د خروج نشي تو بد ګنم چې تاسو د کورن را بار کم په دې تکلیف کې یا اخرجکم شي بالحائل مهمله بد ګنم ز تاسو لرا چې واچوم تاسو لرا په حرج کې مشقت کې وان حماد اناس من عبد الله بن حارث عن ابن عباس نحو دا روایت دی نورم دقه ذکر کړي غیر انه قال البته روایت حماد کې دا ذکر دی چې عبد الله بن عباس وی کریتو ان اوسمکم بدګنم تاسو لرا چې په ګناه کې واچوم تاسو ګناه کې اچول څه مطلب دی لکه جمع تراتل ګناه دی نه نه چې پلار راضی او ټکر خوري او کله خټو کې ډوبېږي او کله خطي ان خطي او خپل خپل راکې شرب په شروع وي نو چرته دانی چې د موز په باره کې دی نیت خراب شي او بس ځونی را نشي سوی ځن را نشي زه بدګنم چې تاسو لا په ګناه کې واچو څنګه فتجیئون چې راځي تاسو جمعه ته تدوسون الطینا الى رکبکم اور منگئ تاسو تدوسونا پایمالا کوئی تاسو اتینا خٹی الى رکبکم ترزن گنانو پوری دا تکلیف کی تاسو لا چول نغوارم چی جماعت ترازے او تدوسون اتینا الى رکبکم مانا منگئ اصل غوبل دی غوبل آوائی خٹی پخیب ازور وائی غوبل آوائی خٹی پدا سے حال کی چستاسو رکب ترسیدلی مانا چې زنګونه پورې پکې ډوب شوی ہے او راتلې نشه بیا چې داسې مزد ماړه او داسې مصیبت ته ماړه نو بیا به خامخه د مزنا پریشان شي نو دې لپاره خیال کوا فوشګنا نو الله صلو فی الرحال چلو آسان دی قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال جاء صحابه فمطرت حتى صالحك فقال جاء صحابه فمطرت رال ورز چې ورېدو په ورېدو شو او ورېدنه په ورېدو شو حتی سال السقف تر دې پورې چې وبېدل چتونه باران زیاتو پرنالي شروع شو چتونه خو نه بېږي نه فمال السقف وبېدل باران وب وکانه من جرید النحل او دا کجو دا چچو دا د کجورو د ډالو د سانګونه جوړو فقیمت الصلاة مزدر لش فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یسجد فی الماء والطین ومل د حضرت سے چادت موزیکا په بو کې او په خټو کې حتی رایت اثرتین فی جبهتی اغا سر د خټو می په تدید حضرت محسوس کا ما وجو ایراد هذا الحدیث هنا یبین الشیخ البخاری الا صلوا فی الرحال ليس للوجوب بل للاستحباب والندب وان كان للوجوب فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي على هذه الهيئه التي سمعتموه الان آنفا سمعتم ايها الاخوان المكرمون چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا زحما فصلى بالنبي دا بل حدیث امام بخاری راوڑی دی لپاره چې اشاره کی الک لک مطر عذر دے بعد میں حضور د جماعت عذر مقبول دے نها کذا زخمیت غټواله پوښګنا دام عذر مقبول دے په نتلو د مسجد ته نو مان دا چې کم سره غټي نو په دې د کینی اخوا دې خو دې نه ګرځي اخوا دې خو دې نه ګرځي دا دنو چې نن بود د جمعرات ته ته خو زخیم رجل زخیم ونه شو کنه
چې تا باندې د جمعه ته تل وجوب ساقط نه مردان ته تر څنګه تعالی مستحب شه چرجی فصل علی نبی صلی الله علیه وسلم وخا دا انس ابن مالک دی وی قال رجل دا عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پوښی اغي وی من الانصار انی لا استطيع صلاه ماک طاقت نه لرما دراتو د مازتا تاسو سره ولی وکان رجلا ضخما ودا سره درون مان راتل ورته بګرانو سا ورته خط مشکلات ورته نفسنا علی النبی صلی الله علیه وسلم طعاما دې حضرت سے پار طعام پوخ کا فدعاه راغ وقت الى منزلی کورتا هغه حدیث مکه مونږ ویل ته درې درا فبسط له حسیرا کوزه ولا چټای ورته خورا کړه وانا واها طرف الحسیر او وی وینځه هغه غاړه د کوزي کما مکه مونږ ویل وا چې ډیر استعمال شوی وړ شوی نه غوي وینځلا او بعض علماء و طرحه ترونکه کړه هغه طرف د چټای زکه چې دا کلک شوی نو چې دې ما ترونکو شي نو دا نرم شي نو موږ کول کی تندې په نه خوري فصلی علی رکعتین دو رکعت موږ او دا د استبراق د پاره تبرک په تور باندې فقال رجل من آل الجارود لانس جارود قبیلی یو سړی چې نوم عبد الحمید انس ته اکان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی الضحى آیا حضرت چاش مسکو بیمار تو صلی الله الا یوم اذن ما خو چاته نو کتل خو په دې راځنه کتل او چې د چاش موزیک کړو ته چاش موز پکار وي ٹھیک شو نه بدعت نه ده لکه چې بدعت هغه عمل ته چې لم يفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا لا يقال بدعت چلو باب رضا حضر علی امام وقیمت الصلاة وکان ابن عمر یبدو بالعشاء وکان ابو جعفر من فقه المال اقبال على حاجته حتى يقبل على الصلاة وكان فارغ ګور مولانا صاحب توجه کوا دا آسان دي ښا د خیر سنن ان شاء الله اليوم يومين پوجا کنا ان شاء الله سبقونو قضای بخوزی اوس دې کې مولانا صاحب دازه آسان دي اور اصل امام بخاری د ابو داود د یو دیم جل حدیث دی او اول کې مرادی داغه نه جواب دی ابو داود کی یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیره مز د ټیم نه مز کوا کہ روټي وی او کې سنور سی مز په ټیم کوا امام بخاری علیه رحمت فرمایي چې حدیث تابع داود چې دی چاہیے کہ ممانعت تا تاخیر د طعام دے دا تاخیر د صلات دے چلا تاخیر الصلاۃ ونشوي نو هغه حدیث د هغه چا په حق لري چې کم باندې فاقه غالب ني یو هغه حدیث د هغه چا په حق لري چې چا باندې اشتغال بالصلاه سره خشوع نه خرابي ار کله چې یو سره وګړي فاقي اغست دی او یا داسې کیفیت ته چې د مسکی په دې حالت ته فاقي د دې د مسکی خشوع نه پیدا کیږي نو دې سړي د پاره پکار دی تاخير د صلات او تقدیم د عشاء ځکه چې د عشاء او کی ما یې روټه دی اخري چې د دې د خشوع چې کومه ده هغه په مسکی چې کومه پکار ده چا خراب نشي دا یو خبره شو درېمه خبره چې امام بخاری عزیز جان ثابت می کولل دې ځنه چې کوم شی امام بخاری ثابتې نو هغه دا اے احمد هغه وی چې مقصود په مانزه کې خشوع ده توجه ده مقصود په مانزه کې خشوع ده لیکن کله چې یو شی ستا خشوع خرابوي نو هغه مخکې کا چې مقصد د مستخفوت مشي نو چونکی دا روټه چې توګه شوی نو چاحت د ډوړې شه ده دا ستاسو خشوع کې رکاوټ پیدا کوي نو لہذا روټه اخرى چې خشوع دي په خپل حال پاتې شي
دی زینا یو بلا مسئلہ امام بخاری ثابت کړه چلکا لاجل الخشوع يجوز تاخير الصلاه چې خشوع دی پارا تاخير الصلاه جائز شو ملکا کثرتی جماعت په خاطر تاخير الصلاه په طریقه ولات جائز شو دته څنګه و چې وخت اول خامخه مکان چلو ها اذا حضرت طعام کله چې روټه حاضر شي او قیمت الصلاه او اقامت معذور شي نو اوس دې کې خبره نشته جزا نشته ده ٹھیک شو کنه شرط موجود دی جزا حذف کړه زکاتی کې اختلاف دی امام بخاری رجحان دی طرف ته دی چې فاقا غالب وي بیا وسکه اتیان بالطعام بکای او کتالا خشوع ناراضی نو اتیان بالطعام بکای ٹھیک شو او کچره خشوع کې خلل ناراضی او فاقا غالب نه دا او نس کنټرول کول شي فات الصلاه بوقتها وکان ابن عمر یبدو بالعشاء ابن عمر سے ابن چروټه براله په وخت ماخامی ابتدا به کولا په عشاء باندې یو عشاء دی یو عشاء دی او په دې کې فرق دی خوښ کنا یو عشاء یو عشاء عشاء الطعام فی وقت المغرب دی غرمی نرستنی روټه ته عشاء وي یبدو بالعشاء نو خوراک به شروع کړ وقال ابو الدرداء سے صحابی دی وی من فقه المرء علم د انسان من فقه المرء اغه نقا د علمیت د یو انسان اقبال ولا حاجتی توجود خپل عمل تا حتا يقبل على صلاته تدې چې مستمتوجی شي وقلب فارغ دا ګوره علا حاجتی من حتا غایبه اقبال علی الحاجت تردی چې یقبل علی صلاتی متوجی شي مستا چې غی فارغ البال وی د طعامنا دا څنګه چې مستودریږي او ټول مز نه ډوډۍ جوړه کوي بلکې روټه اخرى چې استاد مز خشوع او خضوع برحال شي امام ابو حنیفه رحمت نوم چاته پوس کړو چې اوسري روزوي او بیا ما خام بانګوي لشي نو روټه به مخکې او کې مز به مخکې امام صاحب علیه رحمت فرمایل زه خوشالېږم په دې خبره چې د روټه نموز جوړ کم خو په دې نه خوشالېږم چې موږ نه روټه جوړه کما معنی چې روټه خوري او قلبي اشتغال بالصلاه وي نو دا اولاد د دینه چې موږ کوي او قلبي اشتغال الټ سوي الالشکری وي او څنګه روټه ته وي نو دې لپاره خپل ځان فارغ البال کا او دا خسته خبره ده من فقه المرء دا ډیره خسته خبره ده ذخیره مبسوط وغیر لیکي من فقه المرء قصر الصلاه في السفر بعض خلک په سفر کې هم سورۃ یاسین ته شروع او تجوید سره وتا ته موږ کوي الکه خدا دور کار دې ته خدای بخل دي خدای لپاره چې تاسو وخت نشته ومن فقه الرجل قصر الصلاه في السفر لا يسعى چلو آسان دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء اذا قیمت الصلاه سوچ اقامت معذوشیم ٹھیک شو اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء چروټه په دسترخوان کې خود شي او مز ادرول شي ابتدا بالعشاء کوي اوس دا فابدؤ سی شه ده دا مری وجوبی ده استحبابی ده آل الظواهر چې دا د وجوب دی پاره ده بس هر څه روټه په مخ کې کوي او روټه د مخ کې نکړه مز دیو کړ مز دیو نشو واما الجمهور هغه دا استحباب ده د لپاره چې مقصود اصلي چې کم ده هغه فضیلت ته خشوع حاصلول دي او چې په دې صورت سره فضیلت کې خشوع نه حاصلېږي نو خپل مزمه خراب واه وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس عن كثير عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء
قوله به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا اذا قدم العشاء ګورا په دې جمل دي ځکه یو بل خبره علماء ښکارا کړه بعضی روایت کې چرازی د ابو داود شریفه چې لا تؤخر الصلاه مزمر سوکا هغه صورت ته چې مشکات کی او روایت نه استدلال کی هغه صورت ته چې لا روټه په دسترخوان نه دی خودي شي او ما خام شو طاقت توي چې روټه اوس هغه چې کم دنو کله بورچی خانی ته دی او کله چرته دی لا روټه نه سارن اچولې دی نه روټه شکري کی خدا نه ټیبل یا دسترخوان خپل موزوکا هغه د پار چې لا ډوډۍ د پار مسله رسو کې لا روټه خدای تیار ها چې ډوډۍ دسترخوان خور دی بیا لا تؤخروا باندې به عمل نه بیا بقدم العشاء نو دین هم دا معلومه شو اذا وضع العشاء چې روټۍ په دسترخوان کې خوده شو ټیک شو کنه او دی وخت خلک دسترخوان ولګید ان بیا روټۍ اخرى هغه نه پسته مستوا او کله دسترخوان نه دی لګیدل لکه دسترخوان راوړه لکه شکرې راوړه زر شخ پر موزه کې پیغام وبشي فبدو بالعشاء للاستحباب چلو وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع العشاء احدكم وقيمت الصلاه فابدوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوزع ولا يعجل يعني تلوار دي نکی خروټه دي اخري دي وكان ابن عمر يوزع له طعام وتقام الصلاه یو حدیث تا پرې خود کې ما پرې خود ان یحیی ابن بکیر روایت ما ترجمه نو کړ ها اذا قدم العشاء فابدوا قبل ان تصلوا صلاه المغرب ٹھیک شو ولا تعجلوا عن عشائكم ٹھیک شو کنه او مخکې کوي د موز د سنا د خپل روټه نه جی روټه مخکې ٹھیک شو اذا وضع عشاء احدكم وقيمت الصلاه فابدوا بالعشاء روټه مخکې کوي ولا يعجل حتى يفرغ منه تلوار دی نکی پر اتلو د مانزه سو پر چې فارش شوی نه د روټه نه وکان ابن مریوز او لو تام او تقام الصلاه ابن عمر سیو لپاره با روټه کې خود شوا الته مکبر تکبیر شروع ک فلا یاتی اتا یفرغ او دې بندرات مستا تر دې چې روټه نه فارش وانه لا يسمع قراءه الامام او دې ته आवाज د امام رسید او چونکی اشتغال بالطعام چې کم دی د روزدار د پاره چې دینو دا اولاد چې مزنا فارشي وقال زهير وابي بن عثمان موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام کله چې وی او د تاسو نه په دسترخوان فلا يعجل تلوار دي نکي حتا يقضي حاجته منه تدې چې خپل ضرورت ته طعام نه پوره کړي على الطعام نه مراد ده چې په دسترخوان ونه چې کنه روټه ته ناسم نو دا خده ا پروټه ناسم نو دا خنه ده کله کله خلک یې لکه وي پروټه ناسته وا خدا خوند نکي روټه ته ناسم نو دا خده دلته کې دا ال الطعام یعنی ناس ال الطعام ده وان قیمت الصلاه اگر چې قامت الشيخ فلزان فارغ کا قال ابو عبد الله بخاري حدثنا ابراهيم منذر عن وهب بن عثمان ووهب مدنیون دا وهب چې کوم دی مدنی دی یا مدینیون دی او مدینی اوسیدونکو یا مدنیون دی د یا په دال اولاد مدنی یعنی الذي يسكن في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم چلو باب نزاع الامام الاسواد وبيده ما ياكل یاره د امام بخاری زنده باد دی دا یو څه چې سړی وانه مردان تلار شي نو نقصان دی دا خیال ورته کنه مولانا صاحبہ اوس امام بخاری داخی مخوی اغا آزار مبیحہ لترک الجماعت توجہ کرنا آزار مبیحہ لترک الجماعت مطر دے فاقدہ مرض دے وغیرہ وغیرہ اس امام بخاری داخی چے احمدہ دا اباحت په مقابله د هغه اعذار دي چې هغه امور دنیوي نه دي
او پای کې دوام ني هر چی معاملات دنیویه دي هغه د پاره ترک جماعت جائز نه دي امور دنیویو د پاره دغه په خاطر ترک جماعت جائز نه دي او اشتغال په امور دنیا کې دا عذر مقبوله لترک الجماعت نه دي پیغمبر علی السلام بخپل کور کې کارونه کول چازان بغوشه نو کار به په ځای پرې خود جمعه ته وراله معلومه شو چې آزاری دنیویه هغه د انسان د ژوندۍ سره دي د دې لپاره هغه پرېږي دي لکه دا رواج او ورپسې بر رواج اذا دوی الامام چلو اذا دوی الامام الى الصلاه بيدي ما يفعل کله چې یو سړی ته आवाज وشي یعنی اقامت وشو او دې په لاس کې روټای و خوړل نو څه بکې زه دې پری دی راځي اوس مخکې روایتونو کې چې روزان موړ کا بیا راځه حضرت په دې پری کې دراځه مطلب څه شو هغه مخکې حکم هغه چا دې پاره چې فاقه په غالب وا او دا حکم هغه چا دې پاره دي چې فاقه په غالب نه وا نمبر 1 نمبر 2 هغه حکم هغه چا دې پاره چې خشوع مفقوده وا دا حکم هغه چا دې پاره دی چې خشوع په غالب وي ٹھیک شو یو نور خبره علماو کړدي یو 15 جواب دوی کړدي چې مخکې روایتو کې راځي فبدو بالعشاء او دلته د حضرت حکم دارې چې حضرت کې راکې په ځای کې خدلا هغه د امتو دا حکم خاصه لنبی صلی الله علیه وسلم دی ځکه د پیغمبر علی السلام په فاقه کې هم هغه توجه او تعلق مع الله او چې کوم په مرخوا کې تعلق مع الله او ټیک شو مولانا صاحب او دویم جواب دوی کوي چلکا دا مخ کی احادیث کوم خطابات ا مخصوص بالامه او دې حدیث کې فعل د پیغمبر صاحب ذکر لري چې بانګ شروع مخه خورلا چې بانګ شروع شروع کې په دې په خدا دریم جواب داد مولانا صاحبہ چې هغه مخ کی روایتو کې امر بالرخصت او دلته کې امر بالعزیمت دی او انبیاء چې کوم دي نوې په عمل بالعزیمت کې په دې لحاظ سره پیغمبر عمل دا شو یا مخ کې بیان الجواز هو چلو مخ کې دا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان ابو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الزراع يحتض منها فدويا وړل وخه داختی زراع يحتض منها چې کټ کوله دا وخه دی زرانا په چوڑکای سره فدعي الى الصلاه اقامت شو فقام حضرت پاسد فطرح السکین چوڑکای کته کی خدا فصلى او مزيوک ولم يتوضا او رد شنو کړي یو مسله خدا شو چې په عقل مما يتغيره النار سره وضو نه ماتيږي حولم يتوضا دیمه مسله دا شو چې ډوډۍ کې مشغول او پری خود موز لاله بظاهر دا حدیث ته ما قبل احادیث سره زبردست مخالف دی نما دغه تاسو 15 جوابونه وکړل جامع کې روایتونو کې تقدم د عشاء عند التوقان چې فاقه در باندې غالب شي ٹھیک شو یا مخ کې حکم د بیان جواز او دا عظمت دی یا مخ کې حکم لپاره د امتو دا د حضرت خصوصیت دی او بلا خبره امت ته پار زکا چې د امت سکون په ډوړای کې او د پیغمبر سکون په تعلق مع الله کې د دې کې د ځمکې اسمان فرق البته اوس دې کې یو مسأله ده چې ابو داود شریف کې تاسو ویلي دي جلد ثانی کې پای کې لا تقطعوا الطعام بالسکین دي الکه روټ وخه وغیرہ چې د پچوړه کو مکړ کوي او ځکه چې دا د اعاجم سنت ده ابو داود ثانی کې بتا سویلی کتاب الاطعمه اگری ترمذی کې به ویلي چرو وخه کټول پچوړه کو سره دا نصاراو او د مجوسیانو عادت ته تاسو مکړ کوي او دلته حدیث کې راغی چې حضرت د زرانه وخه پچوړه کوي کټ کولا نو دا یو جواب دا علماء لیکي چې حدیث د ابي داود کې یو راوی دی چې دا غینم ابو معشر دی او هغه ضعیف دی
په دې اعتبار سره ابو د بخاری روایت کم دی نو دا اقوا دی روایت ابي داود باندې دویم جواب دا د مولانا صاحبہ چې په دې وخت کې تفصیل دی یو د عادتن قطع کول یو د ضرورتن قطع کول عادت د قطع مجوړوا کی چره غوخه کلکی او پلاس په غاشونو نه جدا کیږي بیا په جوړه کې ته کټ کول شي دې شمانه نه الته کې چې لا تقتو دي نو نه د عادت شو او دلته کې دا جواز چې کم دی دا جواز بنا بر ضرورت شو مشکل ختم شو جناب باب من کان فی حاجت لالی او فترح السکین کې د قران حلقه دا څنګه ویلو القاها والقى الالواح واخذ براس اخيه چړکه وګورځ دغه تورات تختی وګورځولې مګو چې نه القا په مان د وز سره ده نو دلته کې دا فترحا کې په معنا د طرح اخلي نو د ماشومان کار دی پونشي او دا چړکه د ما سره او ما ماته اصول دغه قامت دا د ماشومان کار دا د بشرانو کار نو حضرت چړکه غرزول نه و حضرت چړکه اخلي و خود وزن په طرف تعبیر وک چې دا وزن فوري و ځان په پور چلو مردان کتاب چلو باب من کان فی حاجت علی فقیمت الصلاۃ فخرج باب دې بیان دغه چا چې دې په حاجت تا خپل آل مان کور کې کار مار کوي کار کوي فقیمت الصلاۃ او درول شموز اقامت شو فخرج او دراوت حاصل سشل کما درته وی چې اشتغال فی امور الدنیا دا عذر مقبوله په ترک د جماعت نه ده بس تی شو کنه زکه چې اشتغال د امور دنیوي لپاره دنیوي او د لپاره انقطاع نشته ده نو دا خو به ارو خو چې کار میکاو نو بیا به د مز حیثیت شرعي آب ختم شي او په دې باندې بل داد چې په دې حدیث کې معلومه شو تقدم د امور دینیو علی امور دنیویه دو شو درېمه خبره دا شو مولانا په دې حدیث کې دا معلوم شو چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باوجود عظیم المرتبتنا سبحان الله دکار دکور کی اشتغال بے کاو وهذا من دأب الصالحین صادری عاشلی کر دی د صالحین کار داده زکه چې دا دلالت په تواضع باندې کوي لیکن احمد مجتدین دار او باسی چې جاروبم خدمت کې ورکوم نه هغه کارونه چې د رجال سره مناسب ني پای کې د رجال توهین هغه نه کوي لکه پیاز رسول شي الیګان رسول شي ساګ وینځل شي جارو کول شو دا تاسو سره مناسب نه دي ها لرګې هغه په غری کې ناراضي تبرګې راوغه لرګې ول مړې کا هاذا من شان الرجال تا خیال ورته اوس مسې یو غټ کټه بعد زنانین نو خله کی تیرا اوچت کا بار کېده لیکن هغه کارونه چې د رجال شان سره مناسب دي هغه پکار دي چې کوم د رجال شان سره مناسب ني ته به پوښښ کنه دا مړي چې سره لمبي هغه په موږ مکروه دي غاسل پسې حالانکه دا د ژوندۍ د مړي په ژوندو یو حکم دا چې تبه لمبي لیکن چې عادت یو ګرځي د مړي لمبولو په موږ ورپسې مکروه ولې دي دا عمل پسترګو د خلقو کې سپک دی او امام چې کوم داسې عمل کې چې هغه سپکی پای پس موږ نه کیږي موږ مفروض دی او چې ته خزه له جارو ور کوي په کور کې تاسو د موږ نه کیږي یا غدا ته دا پیاده لغوس کوي کنه زما د ستورو کې رانجي ادا بیا وبوزي زما د رانجو نه سترګو نه رانجو خوشي ته خره دا کار باندې کوي ها مخه
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قال كان يقول حضرت عائشہ بین تپوس شو چې ما کان النبي صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیتی حضرت په خپل کور کې بس اعمال کول قال كان يكون في مهنه اهلی یا فی مهانه اهلی پیغمبر علیہ السلام په کور کې په خدمت اهلو دا چې لکه مونږ چې خدمت یغه نه یعنی پکار د اهلو په اهل کور کې با د اهل فائدې دی پاره به کارونه کول بره حاشیه کې د حدیث له دا په ابو داود کې تاسو ویل دي دی حواله ورکه شمال ترمذی کوم راځي او دا حدیث ابو داود کې مشته دی چې ما کان النبي صلی الله علیه بشرا من البشر یفلی صوبه الله نبی علیہ السلام نو مگر یو کامل بشرو په مخلوقاتو کې یفلی صوبه خپل جامه چې وشلی دا هغه به ګنده کړه او سپلای به مو ګندل الله خدای دې جارو کولا بریته وزان له سم کې لکونه وزان له کټ کړه چې کوم تاسو سره مناسب کارونه دي بشر من البشر تانی خدمت علی دا خدمت آلو فیضا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة چې بانگ بشه نو کار به پری خود جماعت ترموز للا الله والله وقا علماء بدا کارونه کوله اوس دا مال چې کم دینو دا ډیر زیات شو او آرامی توب درجه ته ورسېده شو کنه انو خلک د سړی توب نه وخت دی خبرکه یې کو نه کنه خلک د سړی توب نه وخت دی د مولیانو جامه د امیانو شو خو شو کنه او ځکه چې پیسې ډیر شي نو بیا دی چې ځان مولا کوم وله ځان به امی جوړوم چې امیان خخ کاری دې لباس د پولیسو لباس د عوامو خطبه خیال ساتي چې ستاره لباس د علماو چې کم سے کم په لارې باندې رواني ایو سړی ته پته چې دا څوک عالم روان دي لته تاسو کوم چې سار موږ منو کړي او څه چلو کوا او چې طالبات امیان وی مولوی سیوا ته تب دین اشاعت څنګه وي دین اشاعت نشي کولای ٹھیک ده کنه نو لباس د علماء کرامو کارونه د علماء کرامو دا خسته خبرې دي نو زمونږ استادان مونږ ته پته ده مونږ په سبق چې وی کنه د ځان سره کمیس راوړ او هغه به ګیندا کوم ته سبق کوم ایو یو خدای بندگانو دی مالدار سوی به دو جوړي یا به درې جوړي دا به چې هغه بزان لیکیندوم کا او دا به تا خیال دی ورته هغه څه کم دی نو وسو مولا ځان سودا بازار کې نه خود په شان لري دیږي مالان ته ماته ده خیال دی ورته یا پولیس او به باندې عمل کوي چلو مخکې ده باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والسنه ما شاء الله علماء کرام توجه کوا امام بخاری علیه الرحمت داخی کله چې ته یو عمل د تعلیم په غرض کوي نو دا بریا نی دې کې بریا ناراضي یو عمل او دغه شاول الله سے په تراجم کې لیکلي دي چې کله یو سړی یو داسې عمل کوي لکه موز کوي او مقصد تعلیم د ماضی مرګورو تا دا پریا کې ناراضي یا مثلا یو سړی دی چې هغه په لاس کې مثلا تسبیح واخلي او دې لپاره چې دا مرګري په لاس کې تسبیح ګرځي یا دې تسبیح اړي مقصد تعلیم وي نو دا ریا کې ناراضي ځکه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات نو مقصد د امام بخاری دې ځکه دا دی چې هر هغه عمل چې د تعلیم په غرض باندې یو عالم کوي نو هغه ته موږ به مرائي نه وایو او دې عمل ته موږ ریا نه وایو بس دا د شاول الله سے قول هم دي دارنګ مولانا زکریا علیہ رحمتم لیکلی دي هغه یو ناشنا جمله لیکلی ده
ورياء الشيخ خير من اخلاص المريدين. د شیخ ریا چې کومه ده دا د مریدینو د اخلاص نه بهتره ده. مثلا شیخ ناز دی او تسبیح لري د دې مرید د اخلاص نه بهتره ده. کله تسبیح دی لپاره لري چې ما دغه څوکرای شي چریږي د حضرت خو تسبیح لري زمو چې کوته تسبیح وارو. دا شیخ چې کوم کارونه تعلیم په غرض دي نو رياء الشيخ خير من اخلاص المريدين. د مریدینو د اخلاص نه بهتر دی. او دغه رګه قول د امام شاه ولی الله رحم الله دی. امام بخاری دا وایي چې من صلى بالناس هر هغه سره چې موږ کوي د خلق مخ کې وهو لا يريد د اراده نه کې الا ان يعلمهم مگر چې خودنو کې اغیتا صلات النبي صلی الله علیه وسلم وسنته مزد پیغمبر علیه السلام او طریقه د مزد پیغمبر علیه السلام نو دا جایز دی او دا پریا کې بن راځي. لکه مثلا اوس احمد سبق وی او کور ته لاړ شي او چې مازیګر یا ماخام د کور ته ورسی او د جمعه ته لاړ شي او خو ترتیب سره په رکوع خمزدارا قومه خمزدارا یره چې دا خلق ماتوګر چې احمد څنګه خ موز کوي چې دوی د مان موز ازدکی نو دا جایز دي. او کې دی وی چې دین په اړه چې خلک وي احمد ډیر نیک شوی دی او شو کنه او ګد موز کی علی شابه تنظیم ولا وکړي نه تنظیم نو تا بیا ریا کې راځي ځکه انما الاعمال بالنیات مسلمان سپوږ کنه جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي راغ مالک بن حويرث في مسجدنا هذا زم په دې مسجد کې چې دا مسجد جامع مسجد د بصره وي. فقال اني لاصلي بكم زخامخا مزکوم تاسو ته لپاره تعلیم وما اريد الصلاه حال دا اراده نکوما د مزکولو د وقت مزنکوم نفل کوما خطا سے تعلیم په غرض کوم وصلی مزکوم کیف رایت النبي صلی الله علیه وسلم یصلی چې څنګه حضرت مزکی دا ز تخیم. فقلت لابي قلابه ما ایوب وی چې ما بي قلابه ته وی کیف کان یصلی حضرت څنګه مزکو قال مثل شیخنا زموږ د شیخ ان شاء الله او د شیخ نمرا ابو سلمہ رضی الله عنه ده عمرو ابن سلمہ رضی الله عنه ده وکانه شیخ یجلس دار فراز من سجود او دا شیخ وچتاو به سر د سیدینا قبل ان ينهض في الركعه الاولى وشکنه مخ دینا چې رکعت اولا ته پاسې د مانس شوا یعنی جلسه استراحت به کولا دیم رکعت تم چې پاس دو نو لک بکی ناست اوی بدا مزد حضرت سے وہ او دا جلسه استراحت اند شافی سنت تا واما عند ائمه الثلاثه فليس بسنتنا وقد قرانا في الترمذي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهزون على صدور اقدامهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهز على صدور اقدامه ترمذی کوم غویلی دي ورته دا حدیث ته دا محمول دی په ثقل بدن د حضرت باندې په کبر سنی باندې او په ذوق باندې. جی شاید عمرو ابن سلمہ دا حضرت کیفیت صلاتیه هغه ذکر کړي چې کوم دی په آخر وخت کې لیدلو. باب اهل العلم والفضل حق بالامام. اوس ان شاء الله دا ټول مکرر روایت دي او ته به د خیر سره منډه وای ان شاء الله. اهل العلم والفضل احق بالامامه دا ترمذی کوم غویل دي چې لکه یو ځای کې د امام انتخاب کیږي نو په کوم صفت د امام منتخب کوو مونږه. امام احمد و محمد رحم الله مسلک دا دی چې اقرأهم للامامه احق. علما ګڼدي قاریانم دي عالمانم دي نو اقرأ چې کوم دی نو دا اقدم بالامامت دی.
امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی علیہم الرحمت ہوئی عالمم احق بالامامت عالم چکم دے دا احق بالامامت دی بخاری کی بھی انشاءاللہ دا روایت راشی وکان ابو بکر عالمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکر بیمار شو نو پیغمبر علیہ السلام د مانزه د امور ذمہواری چه حواله کولا ابو بکر صدیق ته حواله کړی و حالانکہ قاری الامت ابی ابن کعب موجود وو لیکن سره د دینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې مرو ابا بکر فلیصل بالناس ابو بکر ته چې خلق ته موضوع کی معلومه شو چې عالم الناس کم دے هغه احق بالامامت دے دا حدیث موږ خویلو کنه په کومځه کې په ترمذی شریف کې او دارنګه په بخاری شریف کې راځي دوی ذکر کوي چې ابو بکر صاحب جو عالمنا دا مونږ کې ډېر لوی شخصیت وو لکه ګوره 530 صفحه کی اور روایت را روان دے داخری روایت تے وکان عمر یقول ابو بکر سیدنا واتق سیدنا یعنی بلال دا غیوش 530 کرائے یو بر روایت مشتے شان صدیق کے رضی اللہ عنہ کے التدا ذکر کی چې ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے دے پمن کے ټول نزلوی عالم دیو جناب محترم جناب زبیا به ګورو خداشته مونږ ته مزي کې بخاری کې مشته ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چو صحابہ کرام فرمائے چې عالمنا ابو بکر من کی زیات علم والا شخصیت چو هغه صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ چلو نو لوی سڑے کو موجود قاری سے موجود ہو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوگ مخی کرو صدیق اکبر صحابہ کرام وی چې عالمنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نو معلومه شو چې عالم دغه فضیلت دی بل موږ ترمذی کې ویلو چې د قرائت ضرورت د مانزه فقط یو رکن دی پاره دی تخصیص د رکن واحد دی پاره دی واما علم دغه تعلق سره جی جمله ارکان الصلاه من القيام وغير ذلك او د نبی علیہ السلام ابو بکر مخی کول دا دې خبره دلیل دی چې عالم مقدم دی بل امامت او بل خبره چې کوم روایتو کې اقرا راضی په هغه زمانہ کې عالم باغو چې قاری بو قاری باغو چې عالم بو اما اليوم فالعالم ليس بقاري والقاري ليس بعالم الا ما شاء الله جی وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا حسين عن زيد عن عبد الملك بن عبد قال حدثني ابن برد عن ابي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال هو ابو بكر فليصلي بالناس قال عائشه انه رجل رقيق اذا قام مقام فلم يستطع ان يصلي بالناس قال مري ابا بكر فليصلي بالناس فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس ان كنا صواعد يوسف فاتاه الرسول فاتاه الرسول راغ صدیق اکبر تا الچی د پیغمبر علیہ السلام او دا بلال رضی اللہ عنہ
فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بالناس في حیات النبی صلی الله علیه وسلم. په حیات النبی د حضرت کې موږ کړو نو سو نو دا و چې حیات دنیویه کې و اما اليوم فهو حي بحیات برزخیه ٹھیک شو مخکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في برزي وهو ابا بكر يصلي بالناس قالت عائشه قلت ان ابا بكر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر ليصلي فليصلي بالناس فقالت عائشه وقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر اذا قام في مكانك لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصلي للناس. دا حدیث مطلب دا دی عائشہ به وی چې ما نبی علیہ السلام ته حضرت وا قبول نکړه ما حفصی ته چې نیک وخت ته ورته وای کنه ها ففعلت حفصه چې حفصه ولګی دا نبی علیہ السلام ته وی چې جی تاسو عمر سے ته وای یا بل چاته وای ابوبکر رقیق القلب دی نبی علیہ السلام ما سمانا لرشا ما نا ان كن لانتن صواحب یوسف تاسو ټول هم مجلس د یوسف یې انور وجه تشبیه قدر مشترک قد مر مروا ابا بکر فليصلي الناس فقال حفصه حضرت حفصه وی لعائشہ ما كنت لاصيب منك خيرا اے عائشہ نعمت چې اورسی ماتا نعمت چې رسیدلی ماتا د تا طرف نه خیر ونه شو کنه نه مزه چې رسیدلی ماتا ستا طرف نه خیر نیک وخت په هر دې دیو شرمول هغه پرونه قسم پکې رااله نیک وخت په کبینه مسله کې د زمخ کې کړما حضرت ماته غوسه شو د دې مسله کې د زمخ کې کړما حضرت ماته غوسه شو فارسی بان وی صلاح نشود فساد شود صلاح نشود فساد شود زدی مصلحت ته پاره نو مخکې کړی فساد ته پاره مخکې کړو په نه شو کنه ویسه مخکې کړو ما نور چې اوري خټول ته هول لکه کنه ټارګټ یې زه مو په نه چې چا وی دي داسې کنه څه پته لګي مخکې دا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصيبه ان ابا بكر كان يصلي له في وجهه صلى الله عليه وسلم. انس ابن مالک الانصاری وکانه تبع النبی او دې موافقت کوونکې د حضرت په قائد او افعال کې نو صحابه خطولو دا جمله دا اتفاقی احترازی ندا تی شو کنه لکه انه صدوقون چې د داس الفاظ وخدمه وصاحبه د حضرت خدمت کړو او صاحبه او د حضرت مرګتیا کړی و ان ابا بکر و ان ابا بکر كان يصلي له في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين ګوره حضرت د دنیا نه تشریف وړو په یوم الاثنين کې د سوار رضوا او په دغه ورځ باندې هم صفوفن فی الصلاه ټول په صفونو ولاړو لامز نو شورو فکشف النبي صلی الله علیه وسلم ستر الحجره نبی علیہ السلام د خپل کمرې نه لکه دی خو کمره مخامخ میراب دی پرده داسې چته کړو درې ده صحابه ته قتل الله دغه رضی باندې لغوان درستو حضرت دنیا نزی وسه زم شاید الله برتویل چې زو ګور ارمان پورا کا چې ته مسله لګل یا پورا شوی دی نبی علیہ السلام چې راغی دا زوار کو درې ده صحابه خوشاله شو او صحابه چې موږ د پیغمبر اسلام چهره تو قتل خدا څخه ښکارل لکه مخ د قران پاڼه قران پاڼه یا خدا تشبیه حسن سره ده یا تا تشبیه ده په کمال د طهارت او په براءت عن العیوب باندې او یا چې کوم د قران پاڼه ته سره ډیر په محبت ګوري موږ ته ډیره خسته ښکار شو حضرت مسکیش موږ اساس خوشاله شو کې قریب وا چې خلقو د اموز پرې خره ته خوشاله نه لکه وسو کړي بس نبی علیہ السلام مسکیش دې موږ کاوای او دن نلار نو بس لږ ساعت پس د دنیا نه تشریف یو
فکشف النبي صلی الله علیه وسلم ستر الحجرته پرده د حجره ينظر الینا متقتل وهو قائم ولاړو کان وجهه ورقه مصحف یا مصحفین حضرت مخچو داسو لکه پانه د قران عظیم لکه یو پانه د قران عظیم یا په تشبیه په چمک کې دا یا په تشبیه دا محبت کې دا یا تشبیه په صفائی کې دا ثم تبسم يضحك بیا مسکیش خوشاله ده فهممنا من قصدك ان نفتتن من الفرج یا فرح چې مونږه امتحان کې په فتنه کې واچولې شو د خوشاله نه فتنه کې مراده چې سګونه مات کو بیرویت النبی صلی الله علیه وسلم فانکس ابو بکر لاقبه ابو بکر په پندرستو کې ده لیصل الصفات صفت مقتدیانو تورسی وظن دوی دا ګمان چې نبی صلی الله علیه وسلم خارجون حضرت صلی الله علیه وسلم راتون کې جمعه تا فاشار الینا النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه ان اتموا صلاتکم مذکورہ کې ورخص سترا پردې ژوند کړه فتوفی من یومه صلی الله علیه وسلم جی قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاه فقيمت الصلاه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاه حضرت چې کله بیمارو کنا نو آخري دا درې ورځې د حضرت صلی الله علیه وسلم د بیماری چوي دا ډېری ګران وي حضرت تکلیف کې نو کور نه بار نور راغلی ها قصدك ابو بکر يتقدم چې مسلې ته مخ شي بس او دلته کې فقال فمان دي اخذ ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ورکو دې پرده د دوچا تکړه فرفاو فلما وضها هر کله ښکار شو وجو نبی صلی الله علیه وسلم ما نظرنا منظرا نو قتل موږ یو منظر کان عجب الینا من وجه النبي صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د حضرت مخ مبارک نه ډیر محتاج خوش ډیر خسته ښکارې ده هینا وضح لنا سو چې موږ ته ظاهر شو فاوما النبي صلی الله علیه وسلم بيد لا ابا بکر اشاره وکړه حضرت ابو بکر ته په لاس ان يتقدم مخکې وارخ النبي صلی الله علیه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات معنا فلم يقدر نو معنا نو فیصله کړی شوی په پیغمبر علی السلام باندې په دنیا کې د پاتې کېدو تر دې چې حضرت وفات شو لم يقدر تقدیر کنا فیصله نو کړی شوی په حضرت باندې مزید پاتې کېدو د دنیا تر دې چې وفات شو یا معنا فلم يقدر شي نو قادر نو حضرت چې جمعه تراغله او لا نو فلم فقط ماتا جی وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يوسف عن ابن شهاب عن حمزه بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه قيل له في صلاته فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قال عائشه ان ابا بكر رجل رقيق اذا كان غلبه البقاء قال مروا فليصلي فعاودت فقال مروا فليصلي ان كنا سواد يوسف اتابه الزبيدي وابن اخي الزهري وإسحاق بن يحيى القلبي عن الزهري وقال وكيل وما عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من قام إلى جنب الإمام بعلته باب دې په بیان د دې خبرې چودري کی یو سړی د امام اړختا د امام یو طرف ته ډډتا لعلتن لوجد علتنا او تا علتنا بدری وی یو دادی چلکا علت نه مراد دا چې تقلیل د افراد وشي لکه امام دی او مقتدی دو کسان دي نو مقتدی به د امام یو اړخ تکینی مدری کی مزبکی یا دا علت چې کم دی مولانا صاحبہ هغه فقها لیکي محدثین چا اوری سره اوریت دی بربنواله دی جامع نشته مرګورو او کې دیوم نو پورا پرده په ناراضي امام بنه مخکې ذکر وکړو سیده کې بیکار خرابي نو دا بدغه سی ودري برابر په صف برابر محاذاتو کې دریم علت چې کوم دی هغه تنگواله د زیاده تنگوازه پیجن لکه اوسې جمعات کې جلسه او خلک ډیر شعر ادا اوس
امام محراب کې او امام سره په دې محراب کې یو کس ودرېږي او امام ټول دنه محراب ته لاړ شي نو صحیح ده خیال دی ورته کنه یا زیخ مکان دی یا بربنواله دی یا قلت مقتدیان چې یو یا دو دي لہذا مقتدی د امام په دې جنب باندې ارته کې ودرې دي شي جی علت معنی د علت دا سه علت یقتضی ذالک هغه درې ماته ته بیان کړه جی وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فقال يصلي بهم قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه نفسی خفتن یعنی بیماری کمه فخرج فاذا ابو بكر يقوم الناس فلما راى ابو بكر استاخر فاشار اليه ان كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کما انت من کن انت کما انت یا الزم مکانک کما انت فخپل زی ادریګه لکه ته چې څنګه یې ولاړې الزم الذي انت عليه الزم مکانک الذي انت عليه ادریګه پاغزی چې کم ځای کې تی یعنی میرا مپریدا مرستو کېږي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذا ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر نبی علیہ السلام په دې بیماری کې دار او حضرت په مصلی کې ناشته او ابو بکر د حضرت مقتدی شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسکو او ابو بکر دغه تکبیرات وی نو د عوام امام کو ابو بکر او د ابو بکر امام نبی علیہ السلام نو د ټول امام نبی پاک صلی الله علیه وسلم جی باب من دخل ليؤم الناس فجعل الامام الاول فتاخر الاول او لم يتاخر جاز صلاته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری او دې بته چرته یاد ای مسئله دا لکه اوس یو سره روان دی چرتا امام اصلی امام الرواتب لکه سحرګل مری سے چره دی امام الرواتب شي په یو جماعت کې دی امام دی دی اوس وقتی طور سره عبدالجلیل خلیفہ کا ایت خلافت د امامت اوس پاره اوس مسله امام بخاری داخل چې دا امام اول راشي چې امام اول نه مراد امام الرواتب امام اصلی دې راشي نو آیت دا خلیفہ مذکور شي دا یو مسله ذکر کړي دا خلیفہ امام اصلی مذکور شي ځکه دغه خلیفہ نو چې خلیفہ چې اصل راشي نو خلافت ختميږي د اصل پراتلو سره د خلیفہ خلافت ختم شو کې نه امام بخاری وی چې دواړه جایز دي چې اصلي امام راشي او خلیفہ په شاشي او امام اول اصلي مزکی نو ډیره خبره ده او کې امام اصلي ادریږي په زید مقتدیان او خلیفہ مزکی هم جایز ده ولی ځکه چې کله دی اصلي امام دته خلافت حواله کو نو ګویا کې دته اجازت بل امامت ورکړې وو او چې دی ورپسې مزکی نو گویا کې دې په خپل امام مجیز پسې مزکی چاہے ته مجاز وای مجاز کنا اجازت ورکړي شي پس مزکی من دخل علی او من الناس معنا هرغه سره چې جمعه تراشي فجعل امام الاول راشي امام اصلي د امام جمعه الاول مراد الامام الرواتب فتاخر الاول او بیا رستو شي هغه سره چې په میراث کې ولار دي چې دی اصلي امام نه مخ کې دي چاہے ته نائب وي اول کې فرق راغی اب مخ کې اول نه مراد امام اصلي شو او دیم اول نه مراد نائب د امام دی چې په میراث کې ته مخ کې دي نماز اوشو او لم يتاخر یا رستو نشو معنا دا خلیفہ په خپل ځای ولار مز کوي او اصلي دی خلیفہ پس مزک ولم يتاخر خلیفہ شاته را نه جاز صلاته حدیث عائشہ اس مگا مخ کی وی چلو عن سالم بن سعد اصحاب الصعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف يصلي بينهم فحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر
فقال تصلي للناس فمقيم قال نعم فصلى ابو بكر دا موږ مخکې ویل ټول شابه والناس في صلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يكتب في صلاة فلما ابو بکر صاحب ته فموز کې به اخوا دیخوا خیال نه ساته دیخوا اخوا به نه کتل او خلق خو تاړه غول شروع کړي خو دې قتل نه فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقص مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تخرج إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة ګوره مولانا صاحب دې حدیث ګوره کنه تصفیق سے زیاد شو التفت فرار رسول الله صلی الله علیه وسلم فاشار الیه اشاره حضرت ابو صدیق تھا انم کس مکانک اخبر سے کودرے گا فرفع ابو بکر یده فحمد الله علی ما امره جو ورته ودرے گا خدا شکر الحمدلله کنه خوشاله دی وجنا دعا الله سونه اوچت کړه خا ثم استاخر ابو بکر بیا رسو تر دې چې صف کې ودرې د حضرت مخ کې شو کله چې موږ وشو نبی علیہ السلام ورته ما منا کان تثبوتا اذا مرتو ما جتی په مصلی ودرې ګر تو ولې رو پشاشوي فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره تواضع په ابي قحافه زویتا دا خبره مناسب نخ کاری دا چې دې مصلی ولاړی او حضرت امام الانبیاء اور پسیوی دا شان نه ده نبی علیہ السلام مالی اوس عوام ته مالی رایتکم اکثر تم تصفیقا سو مالا چې ما تاسو دې چې موږ کی تاسو تصفیق کو لاس تاسو راولې مو کول چې موږ ابو بکر له اطلاع ورکولا یمن نابو شیء من صلاتی فلیسبح خو څنګه چاته په دې موږ کې سم معاملہ مخکې شي دې د تسبیح شروع کی فإنه إذا سبح چې دې سبحان الله وي قلت فت الیه نو مقتدیان ورته وګوري یا امام ورته وګوري انما التصديق للنساء تاریخ خود کار دې مليانو او جاسه شروع شي کنه سیاسيانو کې عالمانی کې غیر عالمانی نو انما التصديق للنساء دا د خودو کار ورشي کنه نارینا سبحان الله الحمدلله الله اکبر مرګه یو ځکه سیاسي تقریرونه کړی دي څه زمانہ کنه او هغه یو ځکه دا څه مسله یو ځکه بیان کو چار څه کو خبره چې عوامو ته خوښه شو نو درې څلور کسان په دې کې دوی دای په تماشو حالته دز بیا چې خبره دا تقریبا بیا کسان مخکې یو دز بدلته شو والته شو کنه دز د سیاسي خلچینه دی یو بل ته زور ورکړي او چې دا مولیان چې د کنه دی یو بل سره نه لګي الکه استاد 15 کال پس یو ته میاشتي جلسی وی تاسو خپل مخالف ته مسلمان زیوم نه وای کنه لکه د مولیانو اختلاف دي ته اختلاف اخکاری دوی خپل اختلاف یو بل ته نخکاری په بهرحال دا تصدیق نه تاریخ غول دا د انسان د نارینه شان سره نه خایي سبحان الله الحمدلله استخبر دي او بل دا خو د مشرکین او عادتونو دا دغه عبادت او ستا عبادت سبحان الله الحمدلله جی باب نزول توقف دراسه فلی امه اکبر مخی داو چې عالم به مخی کیږي ها اوس وی زستو فی القراءه کله که په قرائت کې مخی دي دواړه برابر دي بیا اکبر هم عمر کې چې څوک بشری نغبر ایمان کیږي جی آسان دی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فلبثنا عنده لهم من 20 ليله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم العلوم فليصلوا وعلمتمو اخیته تعلیم ورکه یا فعلمتمو تا صغیره تعلیم ورکوي نو مروهم فليصلوا
فليصلوا صلاة زما په کتاب کې فليصلوا اصلا فليصلوا صلاة مزدو کی کذا فی حین کذا وصلا فی کذا فی حین کذا لکه تیمونه وي فاذا حضرت الصلاه چې وخت د منظر راشي بیا بسکی اکبرکم نو مشرب مخی کوي ځکه دا ټول طالبانو او ازر سره شر دې پاتې شو علم کې غټو کې ټول برابر دوره حدیث مرګریو نه لکه مشر پکې مخی کوي چې موږ درو کی جی باب اذا زار الامام قوما فامهم اذا زار الامام قوما فامهم دا موږ په ترمذی کې ویل دي کله چې یو امام د یو قوم ملاقات ته لاړ شي او دې دغه امامتیو کی نو دې کول شي اوس ګوره دا یو مسأله د مولانا صاحبہ تاسو ابي داود شریف ویلي او ترمذی شریف ویلي ابو داود کی صفحہ 95 دا او ترمذی کی صفحہ 81 دا په دې کې دا روایتونه دي چې کله یو قوم یو زیت لاړ شي نو دې به التنه مخکې کی ونه شوي تبالته نه مخکې کی او دلته کې دا دی چې مخکې شوی دی داغه د سنن روایتونه دي او دا د صحیح روایت دی دا صفحه 95 تا 91 تاسو ویل دی ماشاءالله ګور مولانا صاحبہ باب امامت الزائر باب دی دلته دا حدیث دی چې یاتینا الی مصلانا هذا فقیمت الصلاه فقلنا له تقدم فصلي فقال لنا قوموا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم کم سره چې چا ملاقات تلار شي نو الته مشروطی نه کوي امامتی به نه کوي بلکې دغه قوم خپل امام دې مخکش دې ځکه ما او دغه ترمذی 81 کې راځي دلته امام بخاری مسله خي امام بخاری یو نقطه خي ترمذی او ابو داود کی چې لا یؤمهم دې دا نه د امامتنا علی الاطلاق نه را بلکہ دا نہیں مقید بقید دا آدمی اجازت تا آدمی اجازت نہ بانے مخی کے گا ہاں کی اجازت دل در کی پا تطیب نفس سرا بیا قول شی لگا بخاری شوا دی شوا چلو وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري قال استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال اين تحب ان اصلي من بيتك فاذنت له ما اجازت ورکا اين تحب ان اصلي من بيتك کم ذکر ستا پکور کې ودرېګم فاشت الى المكان الذي احبه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا